د مشکلاتو لپاره ته وظیفه خیم رمضان مبارک کې دا وظیفه ضرور وکړئ چې څه قسم مشکلات وي د چا رشته نه کېږي رشته کې بندش وي د چا جاب مسله وي د چا درنګ نور څه رکاوټ وي د چا روزګار نه چلی یو خو په دې نیت باندې ویلي سوره اخلاص چې درې ځله وایي حدیث مبارک کې راځي یو د قرآن مجید ثواب ورته ملاویږي نو کم ملګری داسې وي چې هغه یا سحر ویلی شي 200 بار یا د مازدیګر ویلی شي 200 بار د سره څومره مسایل چې څومره هم وي یا روزګار خراب وي یا کور کې جنګ جګړې وي یا نفرت وي یا خپل محبوب خفه وي یا ښځه خاوند خپل منځ کې نفرت وي الحمدلله علی کل حال په هر حال کې دا وظیفه کوئ انشاءالله چې تاسو څونه پرانا مسله وي او ختمیږي نه یو سړی بار مرکزي او بهر ملک کې د ویزو مسله راځي او ویزې نه روزي یا مطلب کله یو مسله شي کله بله مسله شي مسلې نه حل کېږي نو داو کې آسان هم ده او فایده به هم ملاویږي او بل په دې نیت باندې کول چې خدای پاک تر نه راضي شي او یا الله چې کم په دې ثواب دی په درې کرتا سوره اخلاص کلهو سورت ویل کېږي په دې باندې پوره قرآن ویلو ثواب ملاویږي یا الله هغه ثواب هم راکړي په رمضان مبارک کې هر نیکی هغه په اویا باندې بدلیږي مطلب نفل په فرض بدلیږي او فرض په اویا فرض درجه سره بدلیږي زما یتمندو پکار مونږ تاسو له چې هغه استغفار ډیر وایو درود شریف ډیر وایو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم درود وایو او د غرنګ خپل هغه بخنه الله تعالی نه غواړو نو دې سره د انسانانو ګناهونه معاف کړي او دا رمضان مبارک د ګناهونو د سوځېدو سیزن دی د ګناهونو د ختمېدو سیزن دی دې سره د الله تعالی د انسانانو ګناهونه معاف کړي او د شهر الله دې میاشت شهر الله ویل کېږي الله تعالی ته دا نسبت شوی دې میاشتې نو موږ تاسو له پکار چې استغفار درود شریف ډیر وایو بل چې چا څه قسم مشکلات وي پریشانی وي او مشکلات پریشانی نه ختميږي هغه دغه سوره اخلاص کلهو سورت شروع کی 200 کرته دی وای اول او اخر 11 بار درود شریف یا 21 بار درود شریف او دا وظیفه دی کوي